الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درس چې کله نبی علیه السلام د غار حیرانه هغه واپس را روان شو، نو نبی علیه السلام ته سره هغه وحی هغه بند شوی وه. د وحی د روکاوېدلو وجه څه وه چې د نبی علیه السلام ته کومه یره راغلی وه، چې کومه بشري تقاضا وه، هغه یره راغلی وه چې هغه یره د دې بدن نه ختمه شي، یعنی د نبی علیه السلام د جسم مبارک نه هغه ختمه شي او په زړه مبارک کې د راتلونکي وحي هغه شوق هغه پیدا شي، هغه جذبه پیدا شي چې بیا به ماته دا فرشته راځي او ماته به نور څه هغه به راوړي چې د دې هغه شوق او هغه جذبه هغه پیدا شي. نو د دې سره سره هغه وخت تېرېدو چې د نبی علیه السلام ته د بعثت اعلان هغه وشو او عائشه رضی الله تعالی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د هغه د ورقه بن نوفل چې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د هغه د دې د تر زوی، نو آیا دا د څه وجې نه هلته ته بوته؟ صرف د دې وجې نه چې یاره د نبي علیه السلام د دې زړه نه یعنی دغه چې کوم تسلی ده چې هغه ورته میلاو شي، ورنه هغه خو ښکاره خبره وه چې خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ړومبی کوم هغه خوب یې لیدلی و یا د هغې سره سره کوم داسې د خپل د تره د دې زوی نه د ورقه بن نوفل نه چې کوم خبرې اورېدلې وي هغه ټولې ورته معلومې وي، او صرف د دقې وجې نه چې د نبي علیه السلام ته یو خاص هغه چې کوم خشیت دی د الله تعالی د طرفه هغه یره ده چې د هغې نه کومه یره پې نه دغه د جبریل علیه السلام د لیدلو هغه راغلې وه چې د هغې نه ورته څه نه څه هغې ته سکون میلاو شي. او همدغه رنګې د نبي علیه السلام سره د نکاح کولو نه وړاندې چې دې کوم کرامات هغه لیدلي وو هغه او هغه بشارات چې دې ته کوم ورکړی شي چې هغه لیدلي وو، نو د هغې مصداق هغه نبي علیه السلام دی. او د بغار حرا کې د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې کله نبی علیه السلام راغی، نبی علیه السلام دا واقعه بیان کړله، نو ما ته خو پوره یقین راغی، خو لیکن ما خو د خپلې خوشحالۍ هغه اظهار خو ما نشو کولی، ځکه چې ما ته خو یعنی د مخکې نه الله تعالی هغه څه ناڅه په اشاراتو کې یا د په رؤیا صالحه په ذریعه باندې هغه ښولي، خو د دې سره سره چېرې چې نبی علیه السلام غمجن نشي، چې نبی علیه السلام وایي چې په ما داسې حالت رالل او دا په ما باندې څه کوي خوشحالي کوي، هغه وایي چې ما هغه خپله خوشحالي هغه څه کړې وه، هغه اطمینان هغه ما لږ یعنی پټ مې ساتلی و چې چونکې نبی علیه السلام باندې په دا وخت کې څه دی هغه سخت حالت دي، نو په دې وجه باندې اوس د نبی علیه السلام ته د جبریل علیه السلام په راتلو کې څه شک شوبه نشته دی، او د نبی علیه السلام د نبی جوړېدلو په دې کې څه شک شوبه هغه نشته دی. خو لهذا د دې دپاره خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د خپل تره زوی ورقه بن نوفل څخه بوتل چې نبی علیه السلام ته څه ناڅه هغه تسلي ورته میلاو شي. بله خبره په دې کې دا ده چې آیا نبی علیه السلام ته دا بعثت یعنی نبی علیه السلام ته د نبوت دا په څو کاله کې میلاو شوی دی؟ نو په دې باندې د محدثینو د مورخینو اتفاق دی چې دا ورځ د پیر وه، یعنی دوشنبه چې ورته ویل کېږي دغه یا د ګل ورځ ورته عام خلک وایي دغه ورځ وه. په دې کې خو د ټولو هغه اتفاق دی چې دغه ورځ وه، خو اختلاف په دې کې دی چې دا کومه میاشت وه، په میاشت کې هغه اختلاف دی. نو حافظ ابن عبدالبر رحمت الله علیه هغه فرمایي چې دا د ربیع الاول اتم تاریخ، او په دغه اتم تاریخ باندې چونکې اتفاق هم د نبی علیه السلام د پیدایش دی، نو نبی علیه السلام پورا د 40 کالو شو، پورا د 40 سال شو، نو بیا ورته وحی راغلی ده. او بعض وایي چې نه بلکې یعنی محمد بن اسحاق رحمت الله علیه هغه فرمایي چې په 18 رمضان المبارک باندې نبی علیه السلام ته
جبريل عليه السلام راغلی دی او د وحي ابتدا هغه د هغه ځای نه شوې ده. نو د دواړو روایتو په اعتبار سره عمر چې کوم دی نو هغه 40 سال دی. او د حافظ اسقلاني رحمت الله علیه په فتح الباری کې هغه دا لیکلی دی چې نبی علیه السلام با یعنی د اعتکاف په هغه به سکو هغه په رمضان کې کو او د معلومه شوله چې دا امه هغه په رمضان کې نبی علیه السلام ته هغه دا نبوت هغه ورکړی شوی دی. اوس د دې نبی علیه السلام ته چې کله په منصب د نبوت او په منصب د پیغمبرای باندې هغه خاص شو نو په دې کې دا 40 سال د دې وجنه چې دا سره یعنی په دې باندې یو جسمانی طاقت او په دې باندې روحاني هغه چې کوم نو هغه په دې سلويخ کاله کې هغه برابر شي او هغه حد کمال ته رسیږي په دې وجه باندې دغه 40 سال په عمر کې نبی علیه السلام ته هغه نبوت یعنی بعثت هغه ورکړی شو. او دا چې نبی علیه السلام ته دا په دې حدیث کې امه اشاره ده چې نبی علیه السلام ځان لواله یعنی خلوت چې ورته ویل کیږي دای مناسب کو ولې دای مناسب کو ځکه چې یو بنده په کور کې ویني د دومره عبادت نشي کولای لکه څنګه چې یو بنده ځان له هغه عبادت کولی شي. او بل خبره ده چې نبی علیه السلام په غار حرا کې هغه خلوت یعنی ځان لواله هغه چې اختیار کړو نو آیا دا معمول نه بلکې دا معمول نو کله کله به نبی علیه السلام کور ته عمره ته چې د کور د بندیانو حلال هغه واخلي ولی چې په بنده باندې حقوق هغه زیات دي د غیرانګي چې په چا باندې حقوق دي د هغه د حقوق خیال ساتل هغه پکار دي. او د دې سره سره دې طرف ته امه هغه اشاره ده چې کوم سړی هغه په غار کې یا په غر کې هغه ځان لواله او هغه اختیار د دې اراده کوي نو هغه لپاره دي چې د خپل اهل خانه ته د یوازیوالي یعنی کوم ځای ته دیزي د هغه په هغه وتا ضرور چې کوم نو هغه ته اطلاع ورکول هغه پکار دي چې دغه خلکو سره سکه سم نور دا شانتي دي په زړه کې یعنی داسې سرانی شي چې را دې کوم خاطر دی او کوم خانر دی ځکه چې یو بنده یو ځای ته زی او ته چاته او را دې ځای ته زم نو هغه بل بنده چې چاته دی او هغه بیا بیغم شي چې را دې خاطر دی ماته او او هغه اونې وینو که هغه نږدې ولې نه وي نو بیا د بل د کور د نورو بندیانو د هغه په زړه کې هغه سرسوي غم درد چر هغه رانغه او یعنی د هغه مونږ ته خبر وغیرہ هغه رانغه او دا کرانګي د جبريل عليه السلام د نبی عليه السلام سره د ځان د جوختولو او د جبريل عليه السلام د خپل طرف نه هغه روحانيت او ملکیت د بشریت باندې د غالب دراتللو او د زړه مبارکانه یعنی د یو ځل نه بل ځل ته د هغه آیاتونه الهي او هغه اسرار د غیب او د کرنګي هغه علوم ربانیه د هغه چې هغه د یوې سینې نه بلې سینې ته واوړي په هغه با برکات په هغه باندې هغه د خالق او د مخلوق په مابین کې چې کوم واسطه وا نو هغه سبا یعنی هغه د دې مبدا وا او بعض عارفین وي چې گویا کې د سینې نه د سینې ته د علوم هغه سکیږي هغه زر منتقل کیږي. او د کرانګي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د هغه روایت عرض کوي چې یا رسول الله بعضی وخت داسې وی چیرې ماته احادیث زمانہ هغه ماته نه یادېږي نو یو صادر اوغړو او چې کله نبی علیه السلام ته فرمایي چې صادر اوغړو نبی علیه السلام د سلف مبارک راوغستي صادر کې واچول دوه راوغستي بعض روایت کې درې عمر غلي هغه واچول او به هغه صادر راپور کو رټوکې کو او هغه په خپل داسې سینې سره هغه جو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو د دې وجنه الله تعالی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه سینې کې چې څومره احادیث هغه الله تعالی د هغه په سینې کې محفوظ کړل د ټولو نه زیات احادیث په صحابه او کې هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته هغه یاد دي. د کرانګي د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته تسلی ورکول او په هغه تسلی کې کوم الفاظ استعمال ولي چې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه کوم بیبي وا نو د هغه په باره کې چې نبی علیه السلام ته کوم الفاظ استعمال کړی دي اے الله رسول تب الله نه ضایع کوي ولی تصل رحمی کوي تو مهمان نوازای او د دې سره سره ته سخی اومه
او ته د خلکو سره همدردي اومه کوي. ځکه چې کوم انسان د نورو خلکو سره همدردي کوي دا انسان د دنیا د آفات او د مصیبتونو الله تعالی محفوظ ساتي. بل خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام ته چې کوم تسلی و هغه ډیره اعلی و، ډیره زیاته ښکلې وه، هغه د کمالاتو نه هغه ډکه وه. هغه په دې باندې دلیل دی چې واقعي چې کله چاته دا شانتي حالات راشي او هغه په هغې کې څه وي، هغه په هغې کې لږ په ټینشن کې راشي یا په داسې دی په سختو حالاتو کې راشي، نو د زوجې د تسلی د ورکولو نه د انسان نه هغه پیټې هغه سختي هغه کمه شي. بل د نبي علیه السلام د واقعیت طرف ته اشاره ده چې د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها یعنې دې امر ته هغه دلیل دا دی چې کله په انسان باندې څه سخت حالت راشي نو وایي په کار دار چې دا د خپل اهل خانې ته بیان کړي. که اهل خانه څه وي هغه سمجداره وي نو هغې ته هغه بیانول پکار دي او د هغې نه بعد بیا تذکره هغه یو عالم ته یعنې اهل علم والا ته کول پکار دي چې داسې حالت راغلی دی په دې کې ماله څه کول پکار دي. بله وجه چې کله حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ورقه بن نوفل هغه بوته نو د دې نه دا معلومه شوله چې کله دا شانتي یو واقعه راشي دا شانتي حالات راشي نو د یو عالم سره د هغه سره ختلل او هغه ته خپل حالت بیانول دا ورته ویل پکار چې په ما باندې داسې حالت راغلی دی زه دې کې څه وکړم. بله وجه دا ده چې د کله څوک د اهل عالم خصوص یعنې اهل علم والا خصوصي نو د چا نه چا توسط یعنې د چا وسیله د اختیاروي چې کله وسیله اختیاروي د وسیلې د اختیارولو په وجه باندې به بل بنده ته دغه تلونکی دی به هغه ته د زړه هغه راز هغه سره خبرې اترې هغه به ورسره ومهدی وکوي چې ده ته په دې کې څه دقت او په دې کې ورته څه دشواري وغیره هغه را نشي، په خبرو کولو کې به ورته سهولت وي. بله وجه دا ده چې که چېرته ستا نه په عمر کې یو سړی هغه مشر وي او علم ستا زیات وي نو بیا اومه د هغه د مشروالی هغه قدر کولو پکار دي. اگر چې ته کشر او علم ډیر الله درکړی دی خو د علم سره سره د مشرۍ هغه قدر کولو پکار دي. او بله خبره په دې کې دا ده چې کله د مشر قدر په څه کول پکار دي لکه اوس په دې کې د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها عمر هغه 40 سال د نبی علیه السلام عمر مبارک هغه چې کوم نو څه دی کم دی چونکې د وخت د تیرېدلو سره سره 15 سال چې د 40 خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هغه 55 سال ته ورسېدل نبی علیه السلام سره چې نکاح شو په 25 سال کې شو نبی علیه السلام 40 سال ته ورسېدل. بیا د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها عمر هغه سیوا شو نو چې عمر یې سیوا شو په دې وجه باندې د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام لره بوتلل او د نبی علیه السلام د خپل تر زوی ته چې د تر زویه دا ارواره نه دي تپوس وکړه چې دا ارواره تا ته څه ویم ځکه خو نبي علیه السلام هغه ته وفرمایل چې ای اروارو یعنې ای ضرور زویه ای اروارو ووایه یعنې تا څه اورېدلي دي. نو د دې ځای نه نبی علیه السلام خاموش او ابتداء خبرې هغه د ورقه بن نوفل نه راللې نو چې ورته ووایي چې ای ارواره وایه تا څه لیدلي دي نو د دې واقعه کې خبر هغه دې طرف ته اشاره دې طرف ته ده چې کله اومه ته یو عالم خصه یو مشر خصه لاړ شي نو خبرې دي هغې وکړي ته په خبرو باندې مقدموالی او